نن درته ګارنټۍ سره دا خبره کوم چې زه درته ثابتوم چې آیا پبجي او فری فایر دې ګیمونو نوجوانان څنګه لیوني کړي دي. فری فایر یعنی مبتکل الذی ډزې په فری فایر کې یو نوی اپډیټ راغلی دی چې په هغې کې د الله جل شانه مبارکه نامه شو شوې ده. د سیټ کې به تاسو ته ښکاري که لږي درته چې د الله جل شانه مبارکه نامه ده نو ډیلیټ یې کوي. که درته نه ښکاري نو تاسو او ستاسو خدای پاک، ځکه چې ما ته د فری فایر پلیرانو راولېږو هغوی هم ډیلیټ کو. دا وګورئ ښه زمونږ اسلام دومره کمزوری شو چې انګریز کونه سړی راپاڅي او زمونږ په اسلام باندې ګوته اوچتوي او زمونږ اسلام پورې خندا کوي. ته وګورئ ښه د الله پاک نوم یې راوستی دی زمونږ ته په دې ګیم کې په کارټونانو باندې. دا زمونږ دپاره د شرم خبره ده. زمونږ د اسلام دومره کمزوری دی. پرونی په پبجي کې دجال راوستی و خو هغوی زړه کې به د الله جل شانه د مبارکې نامې قدر و. څنګه چې مې ته په تېره ویډیو کې هم دا خبره کړې ده چې کله یو انسان د چا سره ډېره زیاته مینه کوي نو هغه په خپل تصور کې راولي. نو اوس تاسو ته ګارنټۍ سره دا خبره کوم چې تاسو د الله جل شانه دا مبارکه نامه په زړه کې راولئ او سترګې پټې کوئ، تاسو ته به اټومیټک د الله جل شانه دغه مبارکه نامه ښکاره شي چې او د الله جل شانه د مبارکې نامې سره زما مینه وه او ما ته ښکاره شوه. اوس به دې کې داسې ډېر کسان وي هر ویډیو کې درته وایم ځکه چې کمنټ کې تاسو ګورئ چې څوک د الله جل شانه د نوم دفاع کوي او څوک د فری فایر دفاع کوي. اډو دا نوم دی نه د الله جل شانه. زه ګورم چې ستاسو ایمانونه څومره دي. چېرې تاسو د فری فایر دفاع کوئ که د الله جل شانه د مبارکې نامې دفاع کوئ. بل راځو ملګرو په پبجي باندې ما یوه ویډیو کړې وه ډېرو ملګرو پکې څه کنزل وینا کړي و. دې سیټ کې تاسو ته ښکاري. نن زه تاسو ته ښیم ښه زیات کسان په دې کمنټس کې وایي که نه وایي مونږ خو پبجي کوو په مونږ باندې خو هېڅ اثر نه دی کړی. اکثر مونږ ویډیو کوو یاره دا دماغ کمزوري کي لیونتوب طرف ته سړی بوځي. نو هغه کسان یې دفاع کوي هغوی وایي مونږ سره خو هېڅ هم نه دي کړي. نن درته ګارنټۍ سره دا خبره کوم چې زه درته ثابتوم چې آیا پبجي او فری فایر دې ګیمونو نوجوانان څنګه لیوني کړي دي. مین خبره خو پکې دا ده که نه چې د مور او د پلار نافرماني دا خو پکې شته. که دا یو د فری فایر پلیر یا د پبجي پلیر وایي او که نه اته به په خپل هم پته لګېدلي. خو که حقیقت نه پټئ چېرې کله زه د پبجي یا د فری فایر گیم کومه نو د مور او د پلار خبره په ما باندې لګي او که نه. بل په دې پبجي کې یو کس دی هغه لایو راځي پبجي پلیران به پیژني. زه تاسو سره هغه ویډیو نشم شیر کولی ځکه چې هغه دومره بد رد په لایو کې یو امیر صاحب هغه ورسره مخالف کې ناست وي نو هغه پته نشته چې هغه امیر صاحب نه څه چلو شي. نو هغه امیر صاحب ته چې کومې ګډې وډې ووایي امیر خدای دې تباه و برباد کړه دلته د راتلو څه ضرورت و چې ته دلته راتلې او الله دې داسې کو الله دې داسې کو کنزل هم پکې غالبا چې وکړي. نو اوس تاسو ماله جواب راکوئ صرف یو جواب خو ګوره په سوچ سمجھ به جواب راکوئ چې آیا د دې کس دماغ ټیک دی او که خراب. دا خو به ځان ته روغ وایي که نه. اوس په پبجي کې امیر صاحب د امیر صاحب هم الله دې وبخه امیران هم خدای پاک په قهر اخته کړي دي چې د پبجي او د فری فایر ګیمونه کوي. نو دغه امیر ته دومره خبرې وکړي امیر څه ته وایي تاسو ته به پته لګي چې کله یو امیر صاحب وي غټه غټه ګیرې وي هغه په تبلیغ کې ګرځي هغه د الله جل شانه احکاماتو باندې خپل ژوند تیروي هغه امیر ویلی کېږي. نو د امیر د نوم بې حرمتي مو کړه او ورته داسې په سور کې پروت دي. نو آیا دا کس ټیک دی د ده دماغ کار کوي چې دا داسې قسم الفاظ راوړي د څه دپاره د پبجي او د فری فایر دپاره. بل دا تېره ویډیو چې کومه ما کړی و په پبجي باندې نو په دې کې ما د دجال ذکر کړی او د حضور مبارک صلی الله علیه و آله وسلم د حدیثونو حواله مې ورکړې وه. د څه حواله مې ورکړې وه د حضور مبارک صلی الله علیه و آله وسلم د حدیثونو حواله مې ورکړې وه. نو په کمنټس کې څه کسان وایي داسې بکواس کوي لکه د حضور مبارک صلی الله علیه و آله وسلم حدیث مې بیان کو نو زه بکواس کوم. د الله جل شانه د نوم دفاع کوم نو زه بکواس کوم. نو دا روغ دی که لیوني. دا چې کوم تصویر مې راته وښودو مهرباني وکئ چې دا ویډیو د د والد صاحب پورې ورسوئ. زه راته سوال کوم د د والد صاحب ته زه وایم ماماجي ستا دا زوی په کمنټس کې خلکو ته داسې قسم الفاظ استعمالوي آیا ستا دا بچی ټیک کار کوي؟ ته په دې خپل بچي باندې لږ غونتې خیال نه ساتي چې زما دا بچی څه کردار ادا کوي. د ده سره موبایل دی دا په دې موبایل کې څه ساتي
پبجي او فری فایر کوي آیا ما د دې زوی په ژوند باندې د پبجي او د فری فایر غلط اثر خو نه دی پرې باسلی نو د واضحه نه خو دا ښکاري چې هغه یو کس ته کنزل کوي چې یو کس د پبجي او د فری فایر دپاره د حدیث او د حضور مبارک صلی الله علیه و آله وسلم د نوم دفاع کوي یا د هغه د ژوند دفاع کوي او مثال ورکوي نو آیا دغه کس بکواس کوي نو دا روغ دی او کلیونی تاسې یو پلار ما ته را منشن کوي په دې کمنټس کې چې هغه والد صاحب راشي او په خپله په کمنټس کې ووایي چې او زه د دې زوی دفاع کوم دا پبجي او فری فایر کوي زه د دې دفاع کوم کوي به داسې یو پلار ما ته را منشن کوي هر یو والدین دا غواړي چې زما بچی دی صحیح ژوند تیر کړي هغه د فری فایر او پبجي نه کوي خپل بچي ته قاریږي وایي بچی دا فری فایر او دا پبجي مه کوه د هغه پلار نافرماني کوي نو آیا دا ټیک دی او که لیونی نو دغه فری فایر کې هم نوی اپډیټ راغلی دی تاسو ته چې څنګه ما وویل که در باندې لګي چې د الله جل شانه مبارکه نامه ده خو تسلیم یې کوي او د اسیس پرېږدئ او د پبجي د پلیرانو مثال مې هم دله درکو اوس به هم تاسو ګورئ کمنټس کې ښه ما خو کنزل نه دي کړي که نه او نه کنزل کوم څه مې وکړل تاسو ته مې د حدیثونو حواله درکړه تاسو ته مې عام لیول باندې خبرې وکړې که کنزل مې کړي نو ما ته هم دې سړی کنزل وکړي نو اوس به تاسو ته پته ولګي چې څوک دي چې د چا دماغ کار کوي او د چا دماغ کار نه کوي ویډیو د باندې بده لګي د پبجي او د فری فایر دپاره کې اړو ویډیو مه ګوره کنزلو ته څه ضرورت دی نو هغه کسان به تاسو ته واضحه شي چې د چا دماغ کار کوي او د چا نه کوي به تاسو اوس کمنټ کې وګورئ چې کم کنزل کوي نو زه به تاسو ته نالیدلی یم چې د دماغ کار نه کوي سوال نه پیدا کېږي څنګه یو بل کس ته کنزل کوي ولې کې په کم لیول باندې کې نو د دې کس والد صاحب ته زما دا ویډیو ور ورسوئ هغې کسانو ته هم زه سلام کوم چې په تېره ویډیو پبجي باندې چې ما کومه کړې وه نو هغې کې ډېرو نوجوانانو زموږ سره واده کړې ده چې نوید به یې مونږ ډیلیټ کړو نو زه تاسو ته یم چې تاسو ته د مور او د پلار دعا قبوله شوه دې کې د نوید څه کار نشته دی د نوید خبرې په تا باندې ولګېدې خو ډېر به داسې والدین وي چې هغوی به سر تورئ او 15 وخته به لاس چوتئ چې یا ربه زما دا بچی دی د پبجي او د فری فایر نه واړی نو تاسو ته د هغه مور او د پلار دعا قبوله شوه هغه به بدبختی چې هغه ته د مور او د پلار دعا نه قبلیږي او هغه پبجي او فری فایر دفاع کوي او پبجي او فری فایر کوي او مور او پلار زړه ته تکلیف رسوي نو ویډیو په اخلاص باندې شیر کړئ که چېرې د دې ویډیو نه اصلاح ورشي نو ډېر بخئ چېرته مې الله خاد آباد او خوشحاله سات اخر کې اواز پاکستان زنده باد مسلمان زنده باد تل دی وي آباد دی وي زموږ وطن پاکستان دی وي مسلمان دی وي الله پامان